عقلی دلیل ورسره نشته دی او د الله تعالی په ذات کې جګړه کوي د الله د پاره چې کوم دي شریکان ثابتي دلیل ورسره نشته دی عقلی دلیل دی عقل هم نه مني عقلی دلیل ورسره هم نشته دی عقلی دلیل لکه څنګه چې امام ابو حنیفه چې عقل مني عقل سلیم مني د عقلی دلیل ویل شي نو عقلی دلیل ورسره نشته دی ولا هدن او دلیل د وحی ورسره هم نشته دی چې بدی باندې وحی راغلی او په وحی کې وته الله تعالی یو دلیل ذکر کړي او دلیل نقلی ورسره هم د قران او د سنت نه نشته دی دلیل نقلی ورسره هم نشته دی یو قسم دلیل ورسره نشته دی او د الله په حق کې جګړه کوي د الله تعالی چې کوم د دنیا شي شریکان دي ثابتي مراد دا دی چې د حق نه اعراض کوي حق نه قبلي د الله تعالی وحدانیت او د پیغمبر رسالت نه مني د دینه اعراض کوي د ضد او د عناد د وجنه مراد دا دی چې حق طرف ته نه راګرځي د حق نه چورلی حق نه قبلي د الله تعالی د لارې نه خلق واړي او د جګړه جګی هم د دې لپاره کوي نو سره دلیل عقلی شته دی نو سره دلیل نقلی شته دی نو سره دلیل وحی شته دی یو قسم دلیل وسره نشته دی او چې دا جګړه دی کوي د دې لپاره کوي په خپل هو گمراه دي چې نور خلق چې کوم نظام سره گمراه دي دلته الله تعالی هغه تخویف دنیوي ذکر کوي دنیوي عذاب او تخویف اخروی ورلوم الله تعالی ذکر کوي د لپاره بسوي چې د بخپلم گمراه دي خلک هم گمراهږي خلک هم گمراهږي چې ورجه هغه بس وزولږي هغه عذاب ورته اوسکو په دا باندې ستا لاسونو اسې کنایه ده نور مطلب دا دی چې دا څه قسم اعمال دي کړي دي دا ستا د اعمالو نتیجه ده الله په بندګانو باندې ظلم نه کوي بلکې دا د انسان په خپل ځان باندې ظلم کړی دی چې د الله تعالی د وحدانیت نه د پیغمبر د رسالت نه د قیامت نه د دین انکار کړی دی په خپل هم گمراه شوی دی او خلک هم گمراه کړی دی نو دا د الله تعالی په ظلم نه کوي بلکې دا د خپل اعمال او سزا ملاويږي